په ورځ قیامت کې به الله پاک تعالی تپوس کی چې د ستا په ګاونډ کې د ستا په کلي کې د ستا په محلې کې داسې زناناوي چې هغوی غریبي د وجې نه هغوی محتاجي د وجې نه خپل عزتونه نیلام کول خپل عزتونه یې په 300 روپۍ هغه خرڅول ته چېرته وې او په خپلو سترګو دا زنانه ویني چې د هغوی عزتونه نیلام کېږي او دوی ورسره تاون نه کړي نو موږ وایو چې ربه دا د زمانې ملنګان ربه دا خیر ته کښېنوي چې د دوی په زړه کې دومره درد نشته دومره رحم نشته او د داسې زنانو خبر هم زما غوږونو ته رسېدلی چې هغوی سره د کور کرایه نشته چې د کور کرایه ورکړي مالک ته او مالک ورته وایي چې که د کور کرایه راکوی شي خو راکړه ورنه چې زه څه مطالبه کوم هغه به ما سره کوي ته چې نن نفلي حجونه کوي نفلي عمرې کوي ډېر ښه کار دی خو زه وایم چې که چېرته ته دغو زنانو سره تعاون مدد وکړي دا به هغې نه ډېر بهتر وي ډېرې زنانه داسې شته چې هغه غریبي د وجې نه هغه مجبوري د وجې نه هغه محتاجي د وجې نه خپل عزتونه نیلام کوي خپل عزتونه خرڅوي او د داسې زنانو خبر هم زما غوږونو ته رسېدلی چې هغوی سره د کور کرایه نشته چې د کور کرایه ورکړي مالک ته او مالک ورته وایي چې که د کور کرایه راکوی شي خو راکړه ورنه چې زه څه مطالبه کوم هغه به ما سره کوي نو ای حاجي صاحب ای ملک صاحب ای خان صاحب ای مالداریا تا ته الله پاک پیسې درکړي دي ته بزنسمین یې ته تاجر یې د ستا کاروبار دی په ورځ قیامت کې به الله پاک تعالی تپوس کی چې د ستا په ګاونډ کې د ستا په کلي کې د ستا په محلې کې داسې زناناوي چې هغوی غریبي د وجې نه هغوی محتاجي د وجې نه خپل عزتونه نیلام کول خپل عزتونه یې په 300 روپۍ هغه خرڅول ته چېرته وې ته به الله رب العزت ته څه جواب ورکړې ته چې نن نفلي حجونه کوي نفلي عمرې کوي ډېر ښه کار دی خو زه وایم چې که چېرته ته دغو زنانو سره تعاون مدد وکړي دا به هغې نه ډېر بهتر وي خو دغو مالدارو سره هېڅ احساس نشته دوی پیسې به بینکونو کې وراستې کې خو چا سره د یوې روپۍ تعاون نه کوي موږ رب ته سوال کوو چې ربه کومو خلکو سره پیسې شته او په خپلو سترګو غریبان ویني او په خپلو سترګو دا زنانه ویني چې د هغوی عزتونه نیلام کېږي او دوی ورسره تعاون نه کوي نو موږ وایو چې ربه دا د زمانې ملنګان ربه دا خیر ته کښېنوي چې د دوی په زړه کې دومره درد نشته دومره رحم نشته چې زموږ خویندې میندې خپل عزتونه خرڅوي او د دوی په زړه کې درد نه پیدا کېږي